نظام اسلام وہی ستا نظام اسلام مانا چلا نظام اسلام دیتا ہوئی اہل مکہ اہل مدینہ کے اختلاف پر ہوئے امیر بچو کی دا رسول اللہ نرستو دا مدینہ خلق ہوئی چھے زمونگ ملک دے زمونگ وطن دے تاسو دا مکینا مہاجر راغلی یئی تاسو سکار دے امیر بزمونگ گئی دا مدینہ دا خلق جگڑا وا بیا ویلی من امیر و منکم امیر یو امیر با دا مکیوی و دا خلقوی و یو با دا مدینہ دا خلقوی ابو بکر صدیق پاسے دو غوک کے دے یو حدیث واوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث واوری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمة من قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چھے امام چھے دے اب دا قریشو نہیں نو اے اہل مدینہ تاسو قریش نہیں یو دا پیغمبر حدیث اہل مدینہ ہوئے چھے اقال رسول اللہ هكذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلی اگی واللہ قال رسول اللہ هكذا دا پیغمبر حدیث اہل مدینہ را پاسے دا او ویلی چھے پیغمبر ویلی دی چھے امام با دا قریشو نہیں نو ابو بکر پا قریشو کے تانا لویا اوچت ببل سوکی لا سے ورکو دا غا پلا سے بیعت یو سو صحابو او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزان رالو سباش صادرونه پوګه چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته ځي وې دا صادره خرڅوما چې بال بچ لپه سوړه والا هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو اوس صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوته بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړه امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مې رکیږي وې پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ کړه دا به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه هغه یې وړه واپس بیت المال کې داخل کړه ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولی شي نظام اسلام دیتا وایي قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکلی شوی وه د اوسای په سرمن لیکلی شوی وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی دی په هغې لیکلی شوی وه دا نسخه د سردار کونین نه وروستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کېږي هسې نه چې دا نسخه ګډوډه نه شي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې د قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړ پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم